بیا هم ښه راغلاست. د انعکاس سهار خپرونه دوام لري. د ژمنې سره سم په دې برخه کې ځانګړې موضوع باندې بحث لرو. میلمه م راسره دی. نن په دې باندې خبرې کوو چې د ولسونو هیلې او امیدونه د ولسمشرۍ د نمایندانو نه څه دي، او دا په داسې حال کې چې ټاکنې ترسره شوې، پایلې لا نه دي اعلان. یو شمېر نمایندان د خپلو ځانونو د بریا ادعاوې کوي په فیسبوک کې، رسنیو ته، په مجالسو کې. دا څومره د ولس د هیلو او ارزوګانو سره توافق خوري، د ولس امیدونه څه دي، او نمایندانو چې خپلو کمپاینونو کې کومې خبرې کولې هغه څومره ورته ژمن دي، تر دې دمه د هغوی په ژمنو کې څومره عمل لیدل کیږي. په دې بحث کوو او د دې ترڅنګ په دې باندې غږیږو چې که دغه ډول حالات دوام ولري، د نمایندانو لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اعلان نه وړاندې یا قانون نه سرغړاوی بدې اغیزې په راتلونکي څه دي، چاره یې څه ده، څه کولی شو چې د دغه ډول خودسریو یا د قانون نه خلاف خبرو او ادعاو مخنیوی وشي. په همدې باندې بحث لرو. د بحث لپاره را سره په خپرونه کې د پوهنتون استاد حاکم مشفق صاحب حاضر دی. ده ته مو بلنه ورکړې. تاسو هم که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ خپرونه کې مطرح کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. مشفق صاحب هرکلی ستړی مشئ. ستړی مشئ، سهار مو بخیر. یو هغه اگر چې په ټول نړۍ کې به جنجالونه وي، ټاکنو کې خو په کمه فیصدۍ، ځکه چې هغه هیوادونه پرمختللي دي او ډیموکراسي سابقه لري او تعلیمي کچه د ولسونو پکې لوړه ده، او څوک مشرۍ ته ځان انتخابوي د هغوی فکر هم یو څه تغییر دی، تقریبا مثبت به ورته ووایو. زموږ هیواد کې جنګ جګړې ډېرې تېرې شوي دي، خو دا د 18 کاله موږ هم دا د انتخاباتو یو سابقه لرو او ولسونه تر ډېره ورسره اشنا دي. او په دې وروستیو ټاکنو کې چې د ولسمشرۍ ټاکنې وي چې لا پیلې نه دي اعلان شوي، داسې مثبتې خبرې چې تاسو هم کیدای شي په همدې نظریې تاسو سره موږ خبرې کړي دي مشفق صاحب په خپرونو کې، تاسو هم مثبت توپیر باندې قانع یاستئ چې واقعا د خلکو ونډه او د سیستم منظموالی، د کمپاینونو یو څه تنظیم په ټوله کې، د ولسونو لخوا نه باور په کمیسیون، دا ټول هغه څه دي چې یو مثبت تغییرات وه. او یو خبره به دا وکړو چې اوس د دې سره سره چې مثبت تغییرات راغلي، ولس د شعور کچه لوړه شوې ده، خو د نمایندانو لخوا نه اوس بیا څه ګډوډیانې لیدل کیږي، داسې خبرې اورېدل کیږي چې باید نه ونه شي، یا دغه خبرې چې د قانون خلاف ورته وایي. نو ټاکنو خپلواک کمیسیون ښکاره وایي چې دا خبرې مه کوئ، دا د قانون خلاف دي، قانون کې دا څه نشته، انتظار وباسئ. حتی نړیواله ټولنه دا خبرې کوي چې نمایندانو ته ویلي چې مه کوئ داسې خبرې، دا د قانون خلاف خبرې دي او ولس خفه کیږي په دې باندې. څومره څه توپیر تاسو وینئ د نمایندانو د کمپاین د مهال د خبرو، د اوس د اقداماتو، او دغه په دوی باندې دا خبرې کوم تاثیرات لرلی شي په ولس باندې، دا ډول خبرې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صاحبزاده صاحب، تاسو ته، محترم خور ته، د انعکاس تلویزیون ټولو قدرمنو کارکوونکو ته او خپل ولس ته د ستاسو د مایک له لارې خپل سلامونه او احترامات وړاندې. لومړی لکه تاسو څنګه وویل، د انتخاباتو پروسه ځینې تفاوتونه پکې موږ ولیدل. لومړی تفاوت دا و چې په لومړیو دورو کې د کاندیدانو تعداد د حد نه اضافه و، چې د انتخاباتو کمیسیون د هغه د کنټرول او ادارې نه هم عاجز و. بالکل د هغې په یو پاڼه کې نومونه نه راتلل. دغه شعور تر یو حده شو چې کال په کال دا راکم شو. اوس سږ کال خوشبختانه 18 تنه، په 18 کې هم 3 استعفا ورکړه، 15 پاتې شو. زه یقین لرم چې په راتلونکو کلونو کې به دا تعداد 8 او 9 ته او بالاخره 2 او 3 ته انشاءالله راځي. دا یې مثبت ټکي دي. دویم مثبت ټکی دا دی چې ولس سره هم یو نوع دغه پیدا شوه چې د انتخاباتو پروسه د رئیس جمهور د تعیین لپاره یو بهترینه پروسه ده، او د خلکو باور هم په دې راغی چې دغه لار د کودتاګانو او د زور او د تغلب په عوض باندې انتخابات یو بهترینه طریقه ده، چې هم په شریعت کې ورته
جواز شته او هم په جمهوریت کې ورته جواز شته. دغه مثبت ټکي دي. خو زه لا هم متاسف په دې ما صاحبزاده صاحب چې د دومره مشکلاتو سره سره چې موږ او تاسو د 40 کالو په دورو کې وګالل، بیا د اخرنۍ 13 کلنه دوره هم د زحمتونو، تکالیفو، مرګونو، وژنو نه خالي نه وه. د دې سره سره زموږ کاندیدان لا په دې پوه نشو چې د رئیس جمهور د تعیین صلاحیت د چا سره دی او یا کومه پروسه کولی شي افغانستان کې د قدرت انتقال وکړي. څوک چې ریاست جمهوري ته ځان تعینوي هغه باید د ډېر لوړ سیاسي ټولنیز شعور خاوند اوسي او په دې باوري وي چې د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د رایو د اکثریت په نتیجه کې یو رئیس جمهور اعلان کړي. زه لا په دې هم بیا متاسف یم او بیا هم تاسف کوم چې ولې په دې کچه خلک چې ریاست جمهوري ته کاندید دي د ملت یو حصه رای حاصل کړې ده او بدون د کمیسیون د فیصلې نه خپل ځان رئیس جمهور اعلانوي. دا تیر وارې هم شوي او که په زر د نوم واخلو ډاکټر صاحب عبدالله دا جرأت کړی چې ځان د افغانستان رئیس جمهور اعلان کړي. زه په تیره موده کې شمال ته تللی وم، شمالي ته هلته اوس هم دا لوحې ځوړندې چې عبدالله د افغانستان منتخب رئیس جمهور، خو بیا بالاخره صورت یې ونه نیولو. نو زه هم دا په دې حالت باندې بیا هم تاسو یعنې لکه سهار هم موږ په خبرونو کې وکتل چې هوا علم نورستاني چې د کمیسیون مشره ده هغوی ویلي دي چې زما یعنې د کاندیدانو له خوا نه په موږ باندې ډېر زیات فشارونه دي او دوی همدا وایي چې باید یعنې زر اعلان شي. خو زموږ په نظر که چېرته دغه زر اعلان شي د دې کې حتما بیا مشکلات پیدا کېږي. نو د دې نه ستاسو په نظر یعنې دوی باید اوس هم منتظره پاتې شي هغې ته که لکه هر یو اوس په رسنیو کې وایي چې موږ ګټلې ده دا انتخابات پر هغه کمیسیون باندې یعنې دوی ډېر زیات فشارونه اچوي. د دې په هکله تاسو څه نظر لرئ؟ همدې باندې به بحث تاسې وکړئ مشفق صاحب د مرسل د پوښتنې په تړاو باندې یو لیدونکی به هم وغږوو د سره کوم نظر یې دې په تړاو باندې. عادل صاحب هرکلی سهار په خیر. السلام علیکم نصرت صاحب، تاسو ته سلام کورکۍ ته او د خپرونې میلمه ته او د انعکاس ټولو لیدونکو ته. علیکم السلام، ډېره مننه. مهرباني عادل صاحب نظر یا پوښتنه که در سره یي شریکه کړئ. مننه، پوښتنه هم را سره ده او نظر را سره دا ده چې لکه څنګه چې موږ ولي له بدبخته چې اړیکه مو پرېښوه بیا کوښښ وکړئ برخوال. مهرباني مشفق صاحب دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس وایي چې فشارونه دي راباندې چې پیل ځل اعلان کړي. اصلا باید د انتخابات کمیسیون دې ته اړ شوی نه وي چې دا خبره وکړي، ځکه چې دا هغه خلک دي چې زموږ په هېواد کې نخبه با تجربه او د توقع وړ شخصیتونه دي. زموږ په ټولنه کې یو بده پدیده را پیدا شوې ده چې د هر روا او ناروا کار لپاره هم فشار هم زور هم واسطه استعمالوي. زموږ ګیله له کشرانو د ټیټو ادارو نه دا ده چې په دې کې باید دا صورت ونه نیسي. خو چې موږ ګورو د ریاست جمهوري په سویه خلک هم د انتخاباتو په کمیسیون باندې فشار راوړي. دا اصلا نه د اصولو سره مطابقت لري او نه زموږ د عرف او د عاداتو سره او نه د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون د مقرراتو سره. بناءً دوی باید دې ته متوجه شي او هغه سهوه ومني چې کم کس دا کار کړی دی. خو که د سهو سره سره هم بیا دوی په دې باندې اصرار کوي نو زه فکر کوم چې داسې شخصیتونه بیا د ریاست جمهوري لپاره وړ شخصیتونه نه وي. یعنې هماغه نومان باید ښکاره شي چې هغه کم کس دا فشار اچولی. نن مې واورېدل چې هوا علم نورستانۍ د انګلستان له سفیر سره ملاقات کړی او په ملاقات کې دا غوښتي دي چې تاسو د کاندیدانو غوښتنه وکړئ چې موږ فشار نه راولي. دا د تاسف وړ خبره ده. دې ته باید ضرورت نه وي چې د بل چا نه دا غوښتی وي. ضرورت نشته او هغې دومره یو همدې باندې بحث کوو. تاسو به لږ نورې خبرې هم په دې باندې وکړئ چې د دوی دا څه ډول خصوصیت لري دا کاندیدان چې داسې موږ اړ کېږو چې یو بهرني هېواد ته ووایو چې عذر ورته وکړو چې دا باید د قانون خلاف ورزي ونه کړي. دا واقعا یو د تعجب خبره ده، د افسوس خبره ده. یو لیدونکی لرو دا به وغږوو. السلام علیکم ځلان صاحب، سهار په خیر. سلامونه هیله روانه کوم فریدون ځلان په تماس. ځلان صاحب هرکلی مهرباني. پوښتنه څه ده؟ مننه کوم، خوشحاله اوسئ. پوښتنه یو خو نظر مې دا دی چې صرف رئیس جمهور او د افغانستان دولت خپله هغه پرېکړو کې جدي اوسي یا یو څوک هم د قانون نه بهتره نه دی، د قانون نه پورته نه دی. که چا سره قانوني چلند شي نو هغه هېڅکله نشي کولی چې دا څرګندونې د ځانه وکړي لکه څنګه چې کاندیدان د ځانه څرګندونې کوي. صحیح. خو بله موضوع دا ده چې
چېرته رسنۍ فعالیت وشي او داسې خبرونه منفي خبرونه وروسته کې او مثبت خبرونه مخکې کړي لکه څنګه چې تاسو ولیدل مخکې د انتخاباتو به دا نارې ډېرې دي چې انتخابات نه کېږي او افغانستان به کوم لور ته ځي او ټوپیز په پلان نورستان دی نو که چېرته مثبت راواغستل شي او خلک باندې وویشل شي نو انشاءالله چې ولس به هم ډاډمن شي او هیلې به هم د خلکو پوره شي. بالکل ډېره مننه ځلاند صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. او رسنیو خو واقعا د ټاکنو ورځ باندې بیخي منفي خبرونه نه دي راخیستي او دا په دې خاطر باندې چې دا ملي پروسه وه او دا پروسه باید تقویه شي او همداسې کړي دي. دا چې اوس کاندید صاحبان داسې خبرې کوي نو رسنۍ مجبور دي چې ولس ته د دوی د خبرې ورسوي چې ولس قضاوت وکړي. زموږ نننۍ موضوع هم دا ده چې کاندید صاحبان چې دا د قانون خلاف خبرې کوي ولس یې په اړه څه قضاوت کوي. دوی خو ولس ته ځانونه ملایکې کړي وي، دوی خو ورته وایي چې زه به قانون اول په خپل زوی باندې تطبیقوم، اول به قانون په ځان تطبیقوم، اول به د دار پړی په خپله غاړه کې اچوم، بیا به نورو مجرمینو ته زه سزا ورکوم، نظام به جوړوم، دولت به جوړوم، دا وطن به ګل و ګلزار کوم. اوس څه شو هغه خبرې؟ دا خو یوه خبره هم اوس عملي نه کړه چې هغه یوازې ته دومره صبر نشي کولی چې ته د رایو د پایلو اعلان ته انتظار وباسې. تا کې دومره حوصله نشته نو د دې ټول د دې لوی او ستر وطن جوړولو حوصله به تا کې له کومه شي؟ دا فکر به بیا ته له کومه پیدا کړي چې دا وطن ته ګل و ګلزار کوي او دلته به پروژې تطبیقیږي او د خلکو د ژوند سطحه د افغانانو دا به مثبت تغییر کوي، دا به ښه کېږي. تا فکر خو ډېر محدود دی، ته خو دونه زغم نه لرې چې خپله ناکامي نشي منلی چې هغه هم ولس ناکام کړی هغه هم نشي منلی. نو دا فکر به تا سره له کومه شي؟ دغه ډول که یو څوک مشفق صاحب د دې ګواښونو له امله راځي، غیر قانوني راځي، فرض که دا فکر کوي چې د همدې ګواښونو له امله زه رئیس جمهور کېدلی شم، ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې فشار، درغلي، فساد، دې سره زه رئیس جمهور شم، د دې رئیس جمهور حیثیت به څه وي؟ د ده تاثیرات به څه وي؟ ولس به د ده په وړاندې غبرګون به څه وي؟ لومړی خو باید صاحبزاده صاحب کاندیدان په دې پوه شي چې کاندیداتوري دا یو مقابله ده. صحیح، بالکل. په دې باید باور ولرو چې په دې کې به کامیابي او ناکامي دواړه مخې ته راځي. واقعیت دی. خو په تاسف سره وایم چې زموږ د هیواد کاندیدان که په هره سطحه وي، که په ولایتي سطحه وي، که د پارلمان او په ملي شورا په سطحه وي او که د ریاست جمهوري په سطحه وي، دوی وایي چې زه کله کاندید شم نو زه باید کامیاب شم. حال دا چې سیټونه محدود دي، یا سیټ یو وي یا لس او یا 15 او کاندیدان بیا ټولو فرض کړي چې زه رئیس جمهور ټولو فرض کړي چې زه رئیس جمهور شم. دا تصور باید د ذهن نه وباسي. بالکل. دې سره باید دا تصور پیدا شي چې ملت چاته رایه ورکړه نو زه که کامیاب شوم زه کامیابي ومنم او که ناکام شم خپله کامیابي، یعنې ناکامي او کامیابي دواړه ومني. دا باید موږ په خپل کلچر کې ځای کړو، دا موږ باید په خپل ځان کې ځای کړو چې زه کله کاندیدېږم نو د کامیابۍ احتمال مې کم دی او د ناکامۍ یقین مې ډېر دی. اساسي ستونزه همدې جوړه کړې ده. اساسي ستونزه دا ده چې زه مصارف وکړم، کمپاینونه وکړم، خلکو سره وګرځم نو زه باید حتما رئیس جمهور شم. نو په کار خو دا ده چې افغانستان به په 15 حصو تقسیم کړو او 15 کاندیدان دي او 15 برخې ورته ورکړو چې هغه رئیس جمهور شي. هغه د سوداګرۍ په تړاو شرعي هغه دا دی چې سوداګري پیلوي نو ګټه او تاوان دواړه به مني. بلې دا به دواړه مني. که تاوان یې ونه مني نو دا سود کې راځي. بیا خو سود کې راځي. صحیح خبره ده. دغه ډول باید د کاندیدانو دا منلي وه چې ناکامي هم شته او دا ناکامي خو داسې ګونګ هم نه ده او دا خو باید دوی ومني ځکه چې خبره د ولس ده، د ولسواکۍ ده، واک ولس سره دی او دا خو باید یو ډول ارزونه له وړاندې نه هم دوی باید ځان سره کړې وه چې دا ولس ته ما څه کړي دي، دا ولس به چاته رایه ورکوي او که دا هم نه وی زه دا هم په هر ترتیب که نه دو سره یو مثبت فکر خو دا وی چې یاره ولس ما ته رایه ما کې دا هغه شته دی، وړتیا شته دی، دا مدیریت ما سره شته، د ده فکر لوړ دی. خیر که ولس ترې نه هم خبر، دا خو د خپل ځان نه خبر دی، دا هم په هر ترتیب مثبت، خو ناکامي خو دې ورسره ومني. بیا که دواړه که ناکامي د نه یې منلي هغه وخت کې چې کمپاینونه یې کول اوس خو د انتظار وباسي نو دا خو څه داسې د بې فکره خلک هم د عالم شخصیتونه دي، ټول یو د لوړ تعلیمات لري او ډېره زیاته تجربه لري د ژوند، د ټولو تجربو سره تعلیمونو سره دغه ډول خبرې چې سبا د ولسمشرۍ هیله او امید هم لري ولس باندې د واک چلولو او د ولس دپاره د اسانتیا او سهولتونو د برابرولو. باور وکړه رښتیا د تعصب یو خبره ده. ولس په کوم حالت کې د مشفق صاحب دغه ډول خبرو په وړاندې غبرګونونه څه اورېدل شوي دي؟ تاسې
که تاسې پوهنتون کې استاد هم یاست مسؤلینو نظرونه به تاسې اورېدلي د استادانو نظرونه څه وایي داسې د باخبره قشر خبرې څه دي د دې صاحبزاده صاحب سره له دې چې موږ او تاسو د انتخاباتو پروسه مثبته ارزیابي کوو هر وخت خو ځینې وخت د انتخاباتو پروسې داسې یو نتیجه ورکړي چې د ولس باور ته صدمه ورسي هیلې ټول له منځه هیلې له منځه لاړې شي لکه که موږ مثال اړو د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ تیره انتخاباتي هغه پروسه البته ولس رای ورکړي ولس چې دی د ډېرو مشکلاتو سره راووته او د صندوقونو ته لاړل او رای ورکړه خو بالاخره د انتخاباتو کمیسیون تر ننه پورې په دې ونه توانېده چې د دې برخې بایلونکي او ګټونکي څوک وو خو د یو بیروني مداخلې په نتیجه کې حکومت منځته راغی نو کله ولس ناامیده شي چې زموږ وتل هلته بیا په څه معنه خو سره له دې دا وارې ولس هم قاطع دی وایي که چېرته زموږ په انتخاباتو کې زموږ رایه قابل اعتبار نه وي نو حتما ولس به عکس العمل ښیي تاسو ولیدل چې پرون نه ابل پرون په هلمند کې خلکو د خپلو رایو نه د دفاع په خاطر مظاهرې وکړي زه باوري یم چې دا ځل به انتخابات دویم دور ته هم لاړ نه شي په لومړي دور کې به نتیجه ورکړي او دغه مظاهرې هم کیدای شي مشفق صاحب د همدې په اساس باندې وي چې یو ډول د قانون نه خلاف خبرې اوري که نه یعنې هغوی رایه واقعا دا به مونږ اعتراف وکړو او دا خو ډېره واضح خبره هم ده ولیدل شول په همدې ټاکنو کې هم ډېرو خلکو ژوند له لاسه ورکړه ډېر ژوبل شول او هیچا دا تمه نه لرله چې د کور نه راوځي دا به بیرته کور ته ژوندی سي خو یوازې په دې خاطر راتلل چې برخلیک ټاکونکې ورځ ده راتلونکي کلونه او مونږ یو اساسي هغه لرو کلونه لرو د دې لپاره انتخاب ضرور دی چې زه باید وکړم د خپلو بچیانو په خاطر د خپل وطن په خاطر باندې نو ولس اوس چې دغه ډول خبرې اوري خامخا ناهیلي کېږي ولس ته څه پکار دي د دې ډول خبرو سره سره او یو خبر که تاسې دا وکړئ چې تاسې واقعا یو باخبره شخصیت یې استاد یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اوسني سیستم نه یو څه آګاهي به تاسو لرئ د هغو خبرې به تاسې اورېدلي دا نورستانۍ چې د کمیسیون مشره ده د دې خبرو د افشا نه چې کاندیدان په دوی باندې فشار راوړي معنا دا چې دوی کومه معامله نه کوي او د دې ته ژمن دي چې قانون به تطبیقوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانونمندۍ خبرې تر دې دمه چې کوم پروسه دوی طی کړې ده دې ته په پام سره څومره باوري یئ چې د نمایندانو دغه غیر قانوني خبرې د نااعلان شوي رایو د دوی په خوله اعلانول دا به څومره بې اغېزې وي او ولس ته څومره ډاډ ورکولی شي تاسې صاحبزاده صاحب تاسو وګورئ چې د انتخاباتو د پروسې د تطبیق لپاره ولس ډېر په زغرده راووت زه تاسو ته یو مثال ویم زموږ په منطقه کې سراچه کې یو ډله ځوانان روان دي صاحب تاسې به همدې هغه ته بحث ته ادامه ورکړه ډېر بخښنې سره یو اورېدونکی ډېر زیات په کرخه پاتې شو چې دا خفه نه شي دا به راواخلو ظهیر صاحب که په کرخه یې موږ سره ستړی مه شئ سهار په خیر بله سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو ډېرو بخه انتظار پاتې شو هغې بخښنه غواړو مهرباني نظر پوښتنه که لرئ شریک کړئ ډېره مننه کوم ویله چې تاسې ټول روغ جوړ وکړئ مننه او د صحت جانې پښتانه لرئ محترم استاد د زړه سره شنامانې کیلې وړاندې کوم صاحبزاده صاحب ډېره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده په دې خیال باندې چې نور دغه زیاتېدلي افغانان دغه تړېدلي افغانان چې په ډېر یو خراب وضعیت کې قرار لري نور د بدبختیو څخه وژغورل شي افغانان هغه څوک چې له هر چا زیات د نورو بخښنو یا برخو کې د خدماتو په وسایل د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي حتی ګواښل کېږي دوی ګوتې غوڅې شوې سرونه یې غوڅ شو حتی تهدیدات ورته متوجه شو مګر هم د دوی بیا هم هغه له ولسواکۍ دغه ازاده پروسه او دغه د ډیموکراسۍ حکومت چې کې ونډه واخیسته او بالعکس د خپله رایه استعمال کړه صحیح اوس نو د حکومت خپلواک کمیسیون چې هغوی باید د ولس رایې ته اهمیت ورکړي احترام ورته قایل شي او هغه څه اعلان کړي کوم چې د ولس حق دی
او د رایې ظهیر صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو تر دې دمه همدغه ستاسې خبره کوي چې حق به حقدار ته رسیږي او چا چې رای وړي دي د هغه په حق به اعلانیږي دا د نمایندانو لخوا چې دا خبرې کیږي او د ځان د ګټنو خبره کوي دا ستاسې د یو د ولسي وګړي په توګه باندې څومره تاثیرګزاره دي یا څومره تاسې اندېښمن کړي که نه تشویش خبره نه ده ډېره زیاته تشویش وړ خبره ده ځکه چې هغه کاندیدان دي چې په تېر کې تاسې وګورئ چې څومره د 2014 ټاکنو ته کلاس موږ همدغسې ګډوډي رامنځته کړه او بالاخره چې دوه سره یې رامنځته شوه پایلې هغسې وي چې وایي ما دغه کار نه دی کړی دوی وایي دغه برخه چې ما پورې اړه نه لرله اول شخص پورې اړه لرله اول شخص په دویم کې اړه هغې موضوعات مو څېړي راځم دغه موضوع ته چې د ولس ډېر زیات اندېښمن دی ځکه چې تېره ورځ ما رسنۍ تعقیبوله په هغه کې یو د دغه د ټیمونو لور مې وویل هغه بل مخالف ټیم ته خپل چې په والله چې نه تاسې حق کې نو څومره چې دومره ډاډه وشي ولس به څنګه دلته نه مغشوش کېږي حتی ولس ډېر خفه دی ځکه همدغه خلک چې چارواکي هم دي وسلې هم لري ولس نمایندګي هم کوي خو دلته یو سوچ کتلی مغشوش شوی دی یو فکر ورسره پیدا شوی چې خدای نخواسته که چېرته زه د دغه رایو پایلې اعلان شي او یو لوری ونه یا بل لوری ونه بیا خبره بل خلاله نو د خرابۍ مننه ظهیر صاحب محترم ډېره مننه سلامت اوسئ بلکل ستاسې خبرې موږ واورېدلې اندېښنه شته د ولس سره همدغه د ولس د اندېښنې په تړاو مو خبرې کولې مشفق صاحب ظهیر صاحب هم وجه تشویش خبره ده او موږ اندېښمن یو چې که دغه ډول خبرې ادامه ولري چې پایله به کیدای شي د دې په ځای چې موږ هیله مند یو د مثبتې پایلې کیدای شي منفي څه رامخته شي ټاکنو خپلواک کمیسیون د اوسنۍ د خبرو چې د قانون د تطبیق خبره کوي تاسې هم د ظهیر صاحب د نظر سره موافق یې چې تشویش خبره ده که نه تشویش نشته دی حق به حقدار ته وسپارل شي مخکې خبره تکمیل کوم او هماغه پوښتنه ده نو د انتخاباتو د پروسې سره د خلکو محبت په دې حد کې دی چې یو ډله ځوانان ځي صندوقونو ته د دوه ډلو ځوانانو ترمنځ یو بم انفجار کوي یو ډله شاته راځي او مخې ته ځي یو نیم پکې زخمي کېږي بیا په ګډه ځي انتخابات پروسې ته بیا هم رای ورکوي نو د خلکو باور دا دی اوس چې د دومرې تکالیفو سره چې ولس یې ګالي او بیا ولس رایو ته احترام نه کېږي نو یقینا ولس به په دې باندې غمجن په دې باندې به خفه کېږي چې ولې په ولسواکۍ کې په جمهوریت کې زموږ رایو ته اعتبار نه ورکول کېږي نو زه په دې یقین یم چې په دې دفعه کې که چېرته د خلکو رایو ته اکثریت ته اعتبار ورنه کول شي خلک به حتما عکس العمل لکه خلک خو اندېښمن دي تاسې د ظهیر صاحب خبره ما خبره دا کوله چې تاسې د یو باخبره افغان په توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې خبرو په تړاو باندې چې هغه وایي چې کاندیدان به خپلې خبرې کوي زموږ خپل قانون دی دغه قانون به عملي شي که کاندیدان به د خپلو خبرو کې کامیاب شي د خودسرانه پایلې چې اعلانوي ولس ته دا خبره وکړي زه خو په دې یقین یم چې قانون د هر چا نه بالاتر دی قانون باید تطبیق شي ځینې خلک داسې دي چې هغوی په دې لاره کې څه تکالیف او مشقتونه تیر کړي په هغې باندې ځان مستحق ګڼي خو هغه خو د دې لار نه ده چې تا د ریاست جمهوري ته ورسوي هغې په خپل وخت سره تاسو امتیازات اخیستي دا هر څه نه د خلکو له لورې نه دي لکه څنګه چې تاسو وویل که نه دومره په زحمت سره هر څوک تللي دي رایه ورکړې خپل رایه کارولې ده خو بیا هم دوی ورنه هیله لري آیا په راتلونکي کې لکه اوس چې موږ ګورو دوی خپل خبرو ته ژمن نه دي پاتې شوي اوس نه دوی خپل ځان اعلانوي چې زه پاچا یم زه پاچا یم نو په دې کې یعنې په راتلونکي کې به دوی خپل خبرو ته ژمن پاتې شي او که به نه شي نه خو ژمنه خو یې ماتې کړلې یعنې د همدا اوسه نه خو ښکاري که نه نور خو بیخي زموږ هغه امیدونه د کاندیدا ما مخکې وایي چې دا خو داسې عادي کسان نه دي دا خو عالم کسان دي تجربې لري ډېر هغه لري کیدای شي د پوهې سره سره قصدي دا کار وکړي چې دوی هغه سیاست بولي خو سیاست موږ دې ته نشو ویلی ځکه چې دا خو ناروا ده سیاست خو دا وایي چې د خلکو د ټولنې جوړښت په خاطر باندې فکر در سره دې ته سیاست وایي اوس که چیرې کاندیدان د خپلو غیر قانوني خبرو ته دوام ورکوي ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې زه قانون تطبیقوم تاسې څومره مطمئنې او ولس ته څومره دا ډاډ ورکولی شي د یو باخبره شخص په توګه ما اصلي پوښتنه دا وه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون به خپل اوسني قانوني دریځ باندې پاتې شي
او رایې چې چا ولس چاته ورکړي د هغه په حق کې به استعمال شي که نه دا زور او فشار دا به په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې تاثیر ولري دا د کاندیدانو دوی خو مخکې ویل چې قانون مهمه ده خو که څوک یې ومني زه پخپله په دې مطمئن یم چې قانون به تطبیقېږي بالاخره افغانستان د قانونمندۍ خواته روان دی بالکل او د خلکو زور او فشار زه دا ولس ته هم دا اطمینان ورکوم چې افغانستان اوس په داسې دوره کې دی چې د فشار لاندې نه راځي زما د انتخاباتو کمیسیون نه یوه ګیله دا ده چې دوی باید شکایت ونه کړي لکه څنګه چې د دې نوم مستقل دی همدغسې مې د دولت نه هم خواست دی چې دوی ته همدغسې استقلال ورکړي او د تطبیق لپاره ورته صلاحیتونه ورکړي زه په دې متاسف یم چې ولې د انګلستان سفیر ته دوی شکایت کوي دا هم د تعصب خبره ده یو بله خبر وه چې دا کاندید صاحبان چې دي دا خبرې چې کوي وایي دوی ډېر زور هم لري وایي نفوس هم لري او کسان هم لري وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې کودتا ونه کړي نه زه په دې یقین لرم موږ په دغه نږدې ماضي کې ولیدل چې په کابل کې د شهیدانو ورځ لمانځل کېده او هم لیدل چې ډېر لنډغر همدغې حکومت مهار کړ او هغه ډېر په سرعت سره هغه مهار کړ زه یقین لرم که حکومت وغواړي او د انتخاباتو د کمیسیون تر شا چې کم قوت شته او هغه استعمال کړي هیڅ کاندید به ونه شي کولی چې د زور او فشار له لارې یا قدرت ترلاسه کړي او یا کمیسیون د خپل فشار لاندې فیسبوک یو چا همدغسې لیکلي وی چې ټاکنې جنجالي خواته ځي او بیا کیدای شي مشکلات جوړ شي یو چا ورته لیکلي وی چې دلته شاهین قلي اردو شته سیلاب قلي اردو شته پوز لرو که نه وایي چې دا احتمالات اوس نشته دا زورګویي اوس نشي کېدی واقعا مونږ ولیدل چې ډېر زورګویان هغه مهار شول چې تصور چا نشو کولی که نه همدغې د ځواکونو له برکته چې واقعا دا بېطرفه ځواک دی د افغانستان ملي وسلوال پوځ او ستاسې خبره ما اصلي خبره همدا وه چې آیا دغه ډول زورواکي به اوس وچلېږي که قانون به انشاءالله چې تطبیقېږي قانون به تطبیقېږي او که موږ اکثریت قانون تطبیق کو کم لنډغران به خپله د تاثیر لاندې راځي انشاءالله او زما د کمیسیون نه هیله داره چې دوی لکه څنګه چې نوم یې مستقل دی همدغسې یو اندېښنه چې د ولس سره دا د تېرې بدې خاطرې په تړاو باندې دا ظلم وایي چې بعضې کاندید صاحبان چې لا له وړاندې نه پوهېدي چې ناکام دي دا هلې ځلې په دې خاطر کوي چې بیا وایي سهمګیر شي په نظام کې زه هم که تېرې تجربې ته متوجه شو هر څوک چې بارنده شو هر څوک چې رئیس جمهور شو باید له دغسې مختلط او نیمکاله او 50% او د ائتلافي حکومت نه خودداري وکړي او داسې یو څه به وبشت څه شي لکه ستا نظر څه دی چې تېرې ناخوالو ته په پام سره دا ځل به مشترک حکومت جوړ شي یو احتمال شته صاحبزاده صاحب چې که هر څوک رئیس جمهور شي د خپل حکومت د تقویې لپاره کیدای شي ځینې تنظیمونه او یا ځینې ډلې ځان سره په حکومت کې واخلي خو هغسې نه چې دی په فیصدي باندې ځان سره شریک کړي اوس تاسو په تعصب سره وګورئ پرون رئیس جمهور د وزارت خارجه ویان عزل کوي په مقابل کې اجرایي ریاست وایي چې رئیس جمهور د صلاحیت د عزل نه لري داسې به نه وي بیا داسې به نه وي او داسې باید نشي د ولس هم همدا غوښتنه ده او د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې دغسې حکومت دوه سره حکومت رامنځته نشي او نړیواله ټولنه هغه هم حق لري بالکل دلته مصارف کوي بل دا دی چې دا نړۍ چې دا د یو کلي حیثیت لري که یو هېواد کې مشکلات یې ټول نړۍ باندې تاثیرات دي ملګري ملتونه هم وایي چې باید تیر په څېر حکومت او ګډوډي باید نه وي ډېره مننه د پوهنتون استاد ښاغلی حاکم مشفق صاحب چې راغلی موږ سره مو په دې خپرونه کې او په دې ځانګړي بحث کې برخه واخیسته له تاسې مننه ډېره مننه استاد محترم په دې هیله چې د لیدونکو هم هغه کوم پوښتنې چې وي هغه هم حل شوي وي نو تر دې چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی الله سپارو د خدای په امان ښه وخت